یو ظلم شوی دی خلک به سبا نه برن جشن مناوي او موږ نن ماتم منالو. دلته یو شاعر وویل چې کربلا کې اویا کسان شهیدان دي او زما په کربلا کې د پښتنو په کربلا کې شپږ سوه نه زیات شهیدان دي. موږ بدقسمته یو. او تاسو ته عرض کوم چې پاکستان جوړېدو نه مخکې ما هغه یو ځای کې دا خبره کړې وه چې پاکستان جوړېدو نه مخکې په دې ملک کې صرف یوه پارټي وه، یوه زموږ په صوبه پښتونخوا کې هغه باچا خان پارټي وه، بله پارټي نه وه. پیپل، مسلم لیگ، جمعیت، جماعت اسلامی یو پارټي نه وه، صرف یو پارټي وه، هغه باچا خان پارټي وه. په خلکو په سترګو کې خار و، هغه دا سوچ وي دا به څنګه دا موږ ختموو. او هغه پارټیو چې هغوی د جنګ ازادۍ جنګ ګټلی وه، زموږ د مشرانو جنګ ازادۍ جنګ کړی او جنګ ازادۍ جنګ ګټی انګریز یې تېز نه لرې کړی دی. خو زموږ بدقسمتي وه چې داسې قوتونه قیوم خان پکې بدنام شو، هغه ځان د یزید کردار ادا کړو. خو دا نور قوتونه وو چې هغوی دا غوښته چې باچا خان او د هغې ملګري په دې ملک کې ختم شي، خو ختم نه کړی شو. نن هم ژوندي یو انشاءالله. 1915 کې ما ته یاد دی عام ډېر سخت وخت و. زموږ خلک جلسې ته ډېر رالل په بابړه کې، سو تقریر نه راتلو. زموږ لیډرانو کې ولی خان، ارباز اسکندر خان او افضل خان لالا دنو نور ټول خلک بارو، خو څوک تقریر نه راته. نو زه لاړم، ما ډېر په منت او په زارو ارباب غفور خان هغه مې راوښودو په منت او په زارو جلسه موږ کامیابه کړه. او ما پکې بیا اخر تقریر ما کړی و، ځوان وم او ډېر زبردست او زورور تقریر مې کړی و. هغه تقریر چې بیا غني خان ته ووړل، نو غني خان ته زه راوښتی وم او زه وکول کړم ما ته چې بس ته مې ډېر خوښ شوې. نو بچو دا موږ بدقسمتي ده او دا جنگ د دې جنگ نه دی، دا باچا خان ګناهګار نو. نن تاسو راځئ د بالیسار کې، دا زموږ ښار کې بالیسار دی، هغه زه تللی وم. دې کې یو کوټګی دی، په هغې کې باچا خان 4 کاله تېر کړي، 4 کاله 1921 22 23 او 24 چې هغه بجلي نه وه. په هغه کې نن خلک وایي چې ما د تکلیف کې یم، 4 کاله نه پکې د اودسماتي ځای شته، نه د اودس کولو ځای شته، نه به د لمبلو ځای شته، هېڅ هم نشته. دلته ولاړم، ما وکتل بابا پکې خپل لاس لیکلی دی، دا وخت به هم تېر شي. ما وایې ما خدای شته چې زه به دې کې مړه، زه به په 1 کال کې مړ وې. هغه باچا خان د هغې بچو یو، هغې موږ دپاره ډېر څه کړي. 4 کاله چې د چا پلار به تېر کړي. او نن په یو هفته کې چې ملاقات نه میلایږي، موږ په حیدرآباد جیل ته لاړو بوتلو او 1 کال په موږ باندې 1 کال ملاقات بند، 1 کال موږ ته چا ملاقات نه شو کولی، 1 کال پورا هم وخت و. نن وایي چې ملاقات نشته او وکیل نه پرېږدي او پلانکی نه پرېږدي. 1 کال پس موږ ته او اوس عدالت دننه جیل ته یې راوستی و، موږ بار ته نه وایستل. 2 کاله موږ د جیل نه بار لاره نه ده کتلې. اوس په هفته کې 10 ورځې کې زموږ ججان صاحبان هم ضمانت وکړي، زموږ ججان صاحبان هم ناست دي ته چې کله به ضمانت ته څوک راځي چې ضمانت ورکړو. زموږ ضمانت خو 2 کاله چا نه دی کړی. نو زه عرض کوم ډېرو قربانونو پس زموږ پارټي نن هم په الله پاک مهربانۍ ژوندی دی. یو عرض کوم پښتنو ته، پښتنو ډېرې قربانۍ وشوې تاسو لپاره، ډېرې هلې ځلې وشوې، خو زما پښتانه اوس هم وده دي، ویښ نه شو. زموږ بابک صاحب ډېر څه ووایي، خو خلک نه ویښېږي زموږ. نن هم تاسو ګورئ دغه بیان نه والا نن پورې په سند کې د پیپل پارټي حکومت د بل پارټي حکومت نشي جوړولی. نواز شریف پې ډېر کوشش وکړو، عمران هم ډېر کوشش وکړو، خو سندیان
په یو ځای ولاړ دي، داسې کلک پښتو کړی او داسې کلک پښتانه دي. او زما بدقسمتي وګوره، زه کله یو پسې روان او کله بل پسې روان. زه پښتنو ته دا عرض کوم، دا وایم چې مهرباني وکړئ، خدا او رسول ته وګورئ چې ځان کې غیرت پیدا کړي. او داسې وګورئ چې په یو ځای ودرېږو د سرې جنډې سره. حالات ښه دي، بد نه دي. حالاتو ته زمونږ مشرو وایي چې انتخابات ډېر خلک ډېرې خبرې کوي. موږ څخه الیکشن بیل او پی ټي آی ډېر لوی هغې څه وګټل. خلک بیا د بنګلي اتر شو چې دا څه چلو شو. مې خیر نه مه ګبړاوېږئ، ډیوه چې بلیږي او چې بجاوېږي نو هغه یو پړک کوي، دا هغه پړک و بیا دی نه پس به انشاءالله پړک به نه وي، دا به ختم وي. انشاءالله تاسو به ګټئ، تاسو به حکومت ګورئ او تاسو نه بغیر څوک شل کولی نه شي.